نن موضوع دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د شہادت په باره کې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا سے شہادت اللہ ورکړی دی چې په مخ د ځمکه دا سے شہادت شاید چې الله رب العزت چاله نه ورکړي. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په داسې شهادت رسېدلی دی چې دا تاریخ ګواه دی چې کتابونه وکتلی شي داسې شهادت په مخ د ځمکه اس بنده ته نه دی ورکړی شوی لکه څنګه چې عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ته خلقو شهادت باندې رسولې او تقوا او ایمانداری دومره وه چې څلور خلفای راشدین تیر شوي دي لوی مرتبه د هر یو صحابي ده خو لیکن په خلافت کې د ده نه زیات هیڅ چا بادشاهي نه ده کړې په څلورو یارانو کې 12 کاله خلافت او بادشاهي چې کړې ده هغه صرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی چې د 12 کاله بادشاہت کړی او د ده په وخت کې دا بادشاہت او د مسلمانان دومره فتوحاتو کې اوچت شو چې دومره د بل کس په خلافت کې فتوحات نه دي شوي اگر چې د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په وخت کې ډیرو خو لیکن دومره سوپر پاور طاقت کې او دومره په مالدارۍ کې د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په وخت کې مسلمان مالدار نه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفه شه او امیر المؤمنین شه نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہی صحابه ورکړه کله چې دا امیر المؤمنین جوړېده او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته غتمه میلاو وه د نبی علیه السلام د طرف نه او په هغې باندې د نبی علیه السلام نوم مبارک کله به چې کافرو ته خط لیږه نو هغې باندې به په هغه خط کې په آخر کې مهر وواله هغه غتمه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته ورسېده عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته چې دا غتمه میلاو شوه نو حفصه رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي د عمر رضی اللہ تعالی عنہ لور د هغې طرف نه غتمه ورته میلاو شوه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غتمه واچوله علی رضی اللہ تعالی عنہ طلحه رضی اللہ تعالی عنہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا جلیل القدر صحابه دا موجودو چا بویل چې دا دې بادشاہ شي دا دې بادشاہ شي خو علی رضی اللہ تعالی عنہ راغی او د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سره بیعت وکړه چې بس زمون امیر المؤمنین بادشاہ د عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه بعد تاسو شوئ نو بیا جوک در جوک صحابه ډلې برارتلی د مکې مکرمې نه د اطرافو نه د مدینې مبارکې نه صحابه خپل بادشاہ جوړ کړه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې بادشاہ جوړ شه دومره سخاوت او دومره عاجزي
علما لیکي تر دې خراسان پورې چې د افغانستان ورته اوس ویلی کېږي د دې خپل نوم د صحابه په وخت کې خراسان دی او تر افریقې پورې دومره لویه بادشاهي د عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې ده لیکن سادگی و عاجزي یو سړی دی په مدینه مبارکه کې هغه خپله ځمکه خرڅه کړه عثمان رضی الله تعالی عنه ته په خپلو پیسو واخیسته د بیت المال نه چې زما استاد هغه مشران بره ناست دي په خپل حکومت کې پیسې والي څوک په امریکا کې څوک په استرالیا کې څوک په لندن کې څوک په دوبۍ کې ځان ته پلاټونه والي او بیا تښتي خپله تنخوا یې دومره وي چې د کور خرچه پرې نه پوره کېږي دا دومره پیسې دې د کمه نه کړې داسې نه و عثمان رضی الله تعالی عنه د کفر په حالت کې مالدار و نو د اسلام په حالت کې مالدار دی او د بادشاهت په حالت کې مالدار دی په مدینه مبارکه کې د ټکرې سړی نه و د مالدارۍ نو ځمکه یې ترې واخیسته بادشاه دی خپلې پیسې هغه سړي عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل راشه او چې پیسې دله درکړم دغه سړی ورته وایي زه راځم بیا به پیسې راکړي دا سړی لاړو څو ورځې بعد دغه سړي سره عثمان رضی الله تعالی عنه میلاو شو او ورته وایي فرمایل ای پلان کیا ستا نه مې چې ځمکه اخیستې پیسو پسې ولې نه راځې هغه سړی ورته وایي چې جی بادشاہ صاحب امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ زه په خپل کلي کې خلقو لږ بې عزته کړم چې ستا د دې ځمکې خرڅولو څه ضرورت و دا خو ډېره ښه ځمکه ده عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل خفه کېږه مه دغه ځمکه چې تا نه مو اخیستې ده زه یې دله واپس درکوم مونږ داسې کوو مونږ خو ترې باقاعده چې کومې پیسې راکړي 1 لک 2 لک هغه ترې وجي تا خپلې فیصلې نه شاته سعودي نه دي دا ظلم دی ګوره دا یاد وساتئ دا مونږ چې نن سبا په دې ځمکو کې پیسې بیانه ورکوو او بیا یې سړي له نه ورکوو چې اخیستونکی شاته شي یا خرڅونکی شاته شي مونږ بیانه ترې والونه ورکوو دا ناانصافي ده ظلم دی نو عثمان رضی الله تعالی عنه ټولې پیسې ترې واپس هغه کړې چې ته نه خرڅې زما هم راضي ده حالانکه امیر المؤمنین دی دومره عاجزي عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې مسلمانان مالداره کېدل په ټوله دنیا باندې قریب و راج یې کو افریقا افغانستان دا ملکونه چې حساب کې اوس چې په نقشه کې وګورئ کم او بیش تقریبا 30-35 ملکونو باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ بادشاہ رضی الله تعالی عنہ چې کله کافر وکړه نو یو يهودي هغه نوم عبدالله بن سبا دا يهودي د صنعاء علاقه د هغه ځای اوسېدونکی او دا چې د مسلمانانو کته چې په هر یو ځای کې د دې مالداري ده فتوحات دي دا خلق ورځ په ورځ اوچتېږي یهود اوس هم چې وګوري چې مسلمان اوچتېږي دوی خپل کوشش کوي چې د مسلمان ښکته کړي 43 یا 52 ملکونه چې یو شوي وو مسلمانان او ویلو چې کوم مسلمان ملک باندې تکلیف راځي مونږ به 52 یا 53 یا 43 ملکونه دا به متحد کېږو د مسلمان دفاع به کوو دغه هغه چیف جسټس چې خپل تیار کړ جرنل یې تیار کړ هغه جرنل نوم دې هم پته نه لګي یهودو دا میشن دی چې مسلمان اوچتېږي خپې ولو ووت نو عبدالله بن سبا د صنعا نه مدینې مبارکې ته راغی هلته خپل میشن پټ پټ شروع کړ او ځان مسلمان ظاهر کړ چې ما ایمان راوړی دی کفر نسبت به ځان ته نه کو ځکه هغه ته پته وه که ځان مې ښکاره کړه ټوټې مې به کړي
نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینه مبارکه کې حکومت ته دارالخلافه ده د دلته چې کار مار وکړه خوند پیدا نه کړه د هغه ځای نه ډایرکټ لاړو شام ته شام کې امیر المؤمنین امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر هلته د کار شروع کړ خلقو ته به شبهات په زړه کې اچول چې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ بالله من ذلک دا په طاقت سره راغلی دی حق د علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لیکن د څه چلو که دا په زور باندې راغلی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ هلته شبهات خلقو ته چول شروع امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پته ولګي دا راویغو وی عبدالله بن سبا زه ستا د کرتبونو نه خبر شوی یم او ستا خیر نشته که خبر ده نه شوم به دا سر ده نه جدا کوم ویارید ده خو هلته کې 2-3 کاله محنت کړی و هغه څه ملګري دا هلته پرېښود و هغې ته تاسو خپل پټ پټ کار کوئ دا لارو د هغه ځای نه کوفې ته کوفه په عراق کې ده هلته کې بادشاه چې و یعنې ګورنر هغه سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ هلته یې کار شروع کړ 2-3 کاله یې هلته کار وکړ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته چا خبر راوړو چې داسې کس راغلی و هغه دا کوشش کړي چې د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ټوټې ټوټې کړي هغه مو راغوښت او ورته ویې فرمایل ته سړي بچی شه که نه یې ګورې دا سر به نه جدا کړو پته ولګېده چې مسلمان خو خاوي کېږي دلته یې هم څه ټولګی تیار کړی و په 3-4 کالو کې محنت کړی و د یهودو هم دغه میشن دی یو ملک ته بل ملک ته ځي خپل شرپسند پیدا کوي زما استاد چې مشر جوړیږي دا به د اول د امریکې سلوټ کوي چې کله حکومت ختمیږي د امریکې سلوټ به کوي دا مو چې دغه تاریخ چې پړاوی که نه دا په دې خپل ملکونو کې فټ کوه بیا به تا ته پته لګي د هغه ځای نه متښتېد مصر ته راغی په مصر کې عبدالله بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر دی د هغه په حکومت کې کار شروع خو هلته یې ډېر کار وکړ هغه له چې پته ولګېده نو هغه د خپل ملک نه بهر کړ بیا 4 کاله دا لاړو بصرې ته په بصره کې عبدالله بن عامر رحمه الله موجود و هغه گورنر و هلته هم خپل کار شروع خو هلته ډېر ایثار نه شو هلته نه په منډه راووته واپس مصر ته راغی نو په مصر کې د پټ پټ کار شروع کړ د گورنر خیرات عبدالله بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې خلاف کار شروع کړ و هلته ډېر په کامیابۍ روان شو اوچته سطح باندې لاړو 1000 کسان ورسره ملګري شو خبر مدینه مبارکه ته راغی چې اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ څه ګډوډي جوړه شوې ده په بصره کې په شام کې او په کوفه کې او په مصر کې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیټي ولیکه خط مهر پیوالو هغه په قطمه باندې او باچهانو ته خطوط ولیږل چې 100 کاله به راشئ حج دپاره چې حج وکړو مدینې مبارکې کې به میټینګ کوو امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډېر سخت لیډر و هغه خو هغه فتنه په شام کې داسې ختمه کړه چې هېڅوک د عبدالله بن سبا د نوم اخیستلو پاتې نه شو او په بصره کې هم څه کار بیا کړی و د ده د تګ نه بعد د مصر نه به د ده ملګري تله په بصره کې کار شروع کړی دا صرف تاریخ مې د دې دپاره بیانو چې په دې یهودو په دې عیسایانو به کلم باور نه کوي عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله راغونډ کړه د یو صحابو د گورنرانو نه به یې تپوس کو امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض وکړه چې جی زما رایه دا ده
چې د عبد الله بن سبا او د ملګری دا ختمول غواړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایله دا به خلق وای چې بیګناه خلق مړ کړه، خلند دا چې فیصله نیست صحیح را نه ده، ولی التک فیصله کې ده په جنگ بکېته. عثمان رضی الله تعالی عنہ دا نه غوښته چې نوم ځان ته مسلمان یې خود عبد الله بن سبا او د ملګری کچری مونږ دا مړ کړو چرته بیګناه پکې خلق مړ نشي. نو د دې هغه لشکر تیار شي 1000 کسان د بصرې نه راووت د عبد الله بن سبا ملګری، 1000 د کوفې نه راووت او په خپل خو موجود په مصر کې د 1000 کسان د غینه تیار کړ، 3000 کسان. او د شوال په میاشت کې عبد الله بن سبا خط ولیکه د درې واړو د دوه ملکونو ته په مصر کې خپل موجودو چې موږ به د حج په نیت ځو. کافر چې کله مسلمان وای د دین په جامه کې به غزار درکړي، نو د حج په دوران کې به ځو هلته به مدینه مبارکه باندې قبضه کوو. همدغه کار یې وکړ. د شوال په میاشت کې 3000 فوج تیار شو د بصرې نه، د کوفې نه او د مصر نه، او را روان شو. مدینه مبارکه ته چې راورسېد نو دلته یې بله بانه جوړه کړه. علي رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل تاسو دلته څه راغلي یئ؟ وی جی زمون کم بادشاہ گورنر چې دی عبدالله بن سعد رضی الله تعالی عنہ دا زمون گورنر صحیح نه دی، دا په مونږ ظلم کوي، دروغ یې وویل او دا دې معذور کړی شي، مونږ له دې بل گورنر راکړی شي. علي رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته راغی او ورته عرض یې وکړ چې جی دغسې کار کوو. عثمان رضی الله تعالی عنہ خط ولیکه چې بالکل صحیح ده، او محمد بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی وی دا د مصر گورنر شي. خط یې ورکړه روان شي. په لاره کې یو ظالم کم غلام و هغه په خط کې رد و بدل وکړه، هغه ولیکل چې کله دا خلق درشي دا ټول قتل کړه. ګوره ټکې څنګه و او بدل یې څنګه کړه. محمد بن ابي بکر دی په لاره روان دي، هلته چې وکتل لکه دا غلام یې دا خط خو پړاو کې ګوره بدل یې پکې دا یاد وساتئ دا د دنیا قانون دی. کم سړی چې غلا وکړي د ټولو نه چغې زیاتې به هم دا غل سړی وي. دا قانون د دنیا دی چې کله غل نه پیدا کېږي او په ملګرتیا کې چا غلا کړي دا کم چې ډېر ټوپونه وي دا غلي یرې دا به ورسره وکړو، یرې که غل پیدا شو ځوړند به یې کړو. په پوه چې همدا دی. نو هغه غلام ورته ویلي دا خط لږ وګوره چې څه پکې لیکلي دي، موږ خو را روان یو په نیمه لار کې یو. هغه یې چې پړاو کړه نو هغه غلام خو پکې رد و بدل کړی، نو په هغې کې د هغې په ځای دا لیکلي وو د غلام چې کله محمد بن ابي بکر درشي بس دا گورنر کا او سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ته معزول شه. د هلته کې دغه ټکي وران کړي دا یې لیکلي چې دا درشي دا ټول قتل کا. د هغه ځای نه دوی واپس راغله. دا ټول میشن د عبدالله بن سبا یو یهودي اوس خلک وایي که نه وی د پوړو کې د مالګې عمره یهود دي، خو یو عرب مسلمان تی په عذاب دی. یو یهودی نه تقریبا کم او بیش 40 یا 35 هزار صحابه په عذاب د یو یهودی نه. نه چې واپس راغی یا عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وخت څنګه تېرېږي. یا علی رضی الله تعالی عنہ چې کله اوږه شه مونځ کو چې وګه راته مخصوص شي 25 ورځ شوي دي خوراک څښاک نشته، او چې کله تږی شم د قرآن تلاوت کو. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبی مبارک د امیر معاویه رضی الله تعالی عنها د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ خور مبارک هغه راغله
او په سورلۍ باندې څه خوراک او څښاک اوبه کېښودې او را روان شو. کله چې را روانه شوه نو دغه باغیانو ولیده، نو هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ودروله و هغه رسۍ باندې خوراک څښاک هغه یې ترې ووهله، د سورلۍ نه خوراک څښاک ټول لاندې را پرېوت په ځمکه باندې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها واپس را روانه شوه، کافرو نه پرېښوده. دومره ظلم انتها. نو علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل ورغی او د ګیټ بهر نه خپل پټکی مبارک د سر مبارک نه کوز او عثمان رضی الله تعالی عنہ کور مبارک ته ور واچو. یا عثمان رضی الله تعالی عنہ زما عزت ستا دپاره داسې دی چې خپل پټکی مې دله درلره کړه چې څه حکم کې راته وکړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې ګورې پام کوئ توره روانه دی، زه دا نه غواړم چې په مدینه مبارکه کې وینې توی شي. دلې حالن کې علي رضی الله تعالی عنہ به چې توره راواخیسته او په میدان به راننوت، هغه کافر به تکړه و چې بس منډه به یې په شا واله. 30-40 کافر به چې را مخامخ شه و علي رضی الله تعالی عنہ به یوازې ولو او چې وبېلېده چې علي رضی الله تعالی عنہ زمونږ طرف ته مخ راواړو، هغه کافر 30 او 40 به په شا منډه کړه. د هغه مخې ته څوک نه شو ودرېدی، خو دلته د باچا حکم نه و. عثمان رضی الله تعالی عنہ نه ورکو حکم. حسنین رضی الله تعالی عنہ به په ګیټ باندې علي رضی الله تعالی عنہ د چوکیدارۍ دپاره ودرولي وو، د دې دپاره چې کافر چرته د تورې سره رانشي. ای زما بچو ګورې دلته به ولاړې شپه ورځ. عثمان رضی الله تعالی عنہ نه پرېښوده شهید کوې. نو کافرو میشن وکړه چې په ګیټ خو نه شو ورتلی او تقریبا 35 ورځې پوره شو. په 35مه ورځ باندې کافرو میشن جوړ کړه او دلته کې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو خط ولیکه او مخه یې پیوالو او ای فرمایل مصر ته، بصرې ته، شام ته، کوفې ته خطونه ولیږل چې تاسو خپل کسان پوجیان را ولیږئ. دلته کې کافرو دغسې بغاوت شروع کړی، باغیان راغلي دي. هغه خط چې ورسېده هغه ځای نه پوج در پوج را روان شي. خو پیاده مزلې وې، مدینه مبارکه، مصر وګوره، کوفه عراق وګوره، بصره وګوره، شام وګوره، هغې په نیمه لار کې را روان دي. دلته 15 ورځې هم تېرې شوې. کافرو سوچ وکړه چې که دې نه ورځې واورېدې، که هغه پوج را ورسېده، ګوره مونږ به تیکه تیکه کړي. هغه لږ پوج نه دی، هغه په زرګونو دی. نو بس په دغه ټیم کې یو څو کافر تیار شو او په دې کې محمد بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زویم دی، هغه هم د عبدالله بن سبا په چال کې ګیر شوی. خو چې کله شاته یو کور هغه کور دیوال باندې دی را واورېده، په ګیټ خو نه شو راتلی. نو 4-5 کافر را واورېد. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ یو تاریخ دا لیکلی دی چې محمد بن ابي بکر او یو تاریخ دا لیکلی چې کنانه بن بشر. خو لنډه ده چې محمد بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ راغی د ګیرې مبارکې نه یې ونیو او ورته وایي چې تا حکم کړی چې کله دا درشي دا قتل کوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه، او ورته وایي فرمایل یا اے محمد واوره، که چېرې ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ژوندی وی نو تا به زما د ګیرې مبارکې الله تعالی عنہ چې ورته وفرمیل ما ته مې پاکې کپړې راواله او ډېر خوشحاله و. نایله رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي ولې خوشحاله یې؟ وی ما ته اوس نبي علیه السلام په خوب کې راغی. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ ستا نن
څلوېښتمه روژه ده، خوراک څښاک نه و ښه، دا 40 ورځې نارې او د تندې تېرې کړي دي او خفه کېږم. زه د نن په حوض کوثر باندې انتظار کوم او دا نن روژه دا به ما سره په حوض کوثر اوبه ماتې. عثمان رضی الله تعالی عنہ خاندي او نیله رضی الله تعالی عنہ جاري. هغه چا نه تپوس کوه چې خاوند دې پروت وي د مرګ په کشمکش او ته د بیبي نه تپوس وکړه چې د هغې په زړه به څه تېرېږي. مازدیګري لمونځ وشه، عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې وکړه. کافر راواوړېد، د جمعې مبارکه ورځ ده داسې چې راواوړېد، کنانه بن بشر ظالم راغی او د عثمان رضی الله تعالی عنہ ګیره مبارکه یې ونیوه او په سر یې په خنجر باندې ووالو. عثمان رضی الله تعالی عنہ د سر مبارک نه دارې وینې روانې شوې، ناست دی. فسیکفیکهم الله، دغه لفظ باندې د سر مبارک وینه لاړه او په هغه قرآن په ټکي پرېوته. هغه قرآن اوس هم شته دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې هغه ظالم ته اخوا شو، عمر بن حمد مردار راغی و هغه پې په سینې غوزار وکړ، هغه ظالم هم اخوا شو. بیا یو درېیم کافر ظالم بل راغی او په عثمان رضی الله تعالی عنہ غزار وکړه چې څنګه غزار یې کوم. په دغه ټیم کې نایله رضی الله تعالی عنہ رامنډه کړه، ګوره خپل خاوند دي، هغې په لاس داسې د تورې ونیو، نو هغه توره خو تېری، نو ګوتې مبارکې وله کټ کړې او عثمان رضی الله تعالی عنہ پې ولګېد او په دغه ټیم کې عثمان رضی الله تعالی عنہ یو خیره وکړه. هلته کې چې وکتو په تورسر یې سر اوچت کړ، امریکې نن په تورسر یې سر اوچت کړی، ډاکټر عافیه یې نیولې ده. دا یاد وساتئ، د کافر هغه نه زما ماشوم ته ګوري، نه زما تورسرې ته ګوري او نه زما بوډا ته ګوري. حالانکې د ټولې دنیا قانون دا دی چې په دې دریو کسانو به لاس نه اوچتې. نو دې ظالم په هغې باندې هم لاس اوچت کړه او ګوتې مبارکې وله کټ کړه. عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې خیره وکړه او وی فرمایل، وی الله دې لاسونه مات کا، الله دې خپې ماتې کا او الله دې په اور کې واچوه. کنانه بن بشر وی دغه خیره وه چې ما نه خپې وتښتېدې او په یو ځای طرف کې را پرېوتم. وی ما وی چې بس خیره ولګېده، دومره ایمان یې و. درې ورځې عثمان رضی الله تعالی عنہ پروت دی او څوک نه ورپرېږدي چې دا دفن کړي. صرف ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ خور مبارک 3 ورځې بعد د خپلې کوټې په چت مبارک وخته او مدینه مبارک کې خلقو ته آواز وکړه، وی صحابو راپاسئ، د عثمان رضی الله تعالی عنہ نن 3 ورځ ده چې شهید کړی دی او هغه دفن کوئ نه، که تاسو راپانسېږئ نو زه نن د مدینې مبارک کې کوڅو ته راکوزېږم، خپله لوپټله راکوم، سرتور سر په مدینه مبارکه کې ګرځم. دومره دا کم ظالمان خلک به په دغه ټیم کې مړی هم نه ورکو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی کله چې ام حبیبی رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبي مبارک دا الفاظ ولوسته، وی کچر راکوزه شوې وې نو وی په الله قسم د بر اسمان نه به د کاو باران الله ورولی وي. وی په دغه ټیم کې باغیان هم ویرېده چې که راکوزه شوه بس د الله عذاب نازلېږي. په دغه ټیم کې باغیانو وویل چې راشئ عثمان رضی الله تعالی عنہ بوځئ او نایله رضی الله تعالی عنہ فرمایي خفه په دې یم
چې په دې 3 ورځو کې مال خپل خاوند مبارک په کور کې پروت دی شهید شوی دی نه زما ورور نه زما ماما نه زما تره څوک نه و چې مال راغلی مال یې تسلي راکړی دا 3 ورځې په دې څنګه تېرې کړې وي ولې کافرو پرېښودو نه فرمایي یو ورځ په دې 3 ورځ باندې یو کس را روان دی رامنډې وایي په سورلۍ باندې سور دی وایي زه خوشحاله شوم وایي ما ویل چې که خیر وي څوک راغی ماله به تسلي راکړي عثمان رضی الله تعالی عنه په مخ مبارک باندې مې لوپټه اچولې ده وایي هغه ظالم چې راورسېد وایي ما ویل ماله به تسلي راکړي وایي داسې ودرېد او د عثمان رضی الله تعالی عنه د مخ مبارک نه صادر لرې کړ او یو غزار یې ورکړ په غرونو باندې ای مسلمانه ته نن وایې یهود زما ملګري دي ته وایې کافر زما ملګری دی ته وایې کافر ګاونډي ملک زما څخه ښېګړه کوي دا یاد وساته مسلمانه قسم په الله په داسې لیډرانو مه دوکه کېږئ کافر الله فرمایي لا یتخذ المؤمنون الکافرین کافرون په 3 سپاره کې الله فرمایي وی کافر ګورې کله هم ستا ملګري کېږي نه دا لیډران ماته وایي کافر زما ملګری دی دا یاد وساتئ د عثمان رضی الله تعالی عنه قاتلینو څخه چې الله بیا کوم عذاب ورکوي هغه چې واورې تاریخ په خپې به در باندې ودرېږي مسلمانه خو افسوس دا دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي طواف مې کو او یو سړی لګیا دی وایي هلاک شوم یا الله هلاک شوم وایي ما ورته وفرمایل من انت څوک یې چې چغې وې وایي 40 کاله مې وشو چې دې حرم کې لګیا یمه والله نه معافي غواړم خو ما له پته ده الله ما نه معاف کوي او عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایي نو څه ظلم دې کړی دی چې 40 کاله دې وشو الله دې نه معاف کوي وی آغا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا قاتلینو کیو قاتل زوما زما عمر بن حمق نوم دے زابد بخت زیما مالا قطع دا چالا مانا معاف کئی خو لیکن دا حرم نبل زی چر تلار شمالات کافرم دا ایمانو چی بس سلامو بتبا کئی او پستر گروندو پا دی حرم کی بگرزے دو تردی پورے چی مردار شو او په خپل به وي چې مالا پته د مالا نه معاف کړي زه به ډایرکټ جهنم ته ځم نه الله پاک دې زموږ او ستاسو د صحابه سره مینه محبت پیدا کړي نو مقصدي خبره مونږ لیډرانو ته پکې څه اشاره ده مونږ لیډرانو ته پکې دا اشاره ده چې ای مسلمانه د کافر کلم په دشمني سه کافر سره کلم ملګرتیا مه کوه دا مه وایه چې دا زما همسایه ملک دی والله چې ولګیر شوې چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ غوندې کار در سره وکړي نو الله پاک دې موږ او ستاسو